څوک چې د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه وکړي د مازدیګر لمانځه نه وروسته او د دې نه وروسته دعا وغواړي د الله تعالی نه، نو د بلې جمعې د راتلو نه مخکې به الله تعالی دغه دعا قبلوي. د څه مقصد پوره کېدو لپاره چې دا وظیفه کړې وي، په هغه مقصد پوره کېدو کې به الله تعالی کامیابي ورکوي، یا د یو مشکل حل کولو لپاره دا وظیفه تا وکړله، نو د بلې جمعې د راتلو نه مخکې به الله تعالی ستا دغه مشکل حل کړي. خو د هغې نه مخکې به تاسو ماله د دې وظیفې شکرانه راکوئ. څنګه چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ او ډاکټر ستاسو علاج وکړي، د هغې شکرانه ستاسو نه اخلي، دغه شان ستاسو نه هم زه د دې وظیفې شکرانه اخلم. نو دې وظیفې شکرانه دا ده چې دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ، دا به ستاسو دپاره صدقه جاریه هم وګرځولی شي او ستاسو نه بل مسلمان ته خیر او پیدا ورسېږي. کله تاسو د جمعې په ورځ باندې مازدیګري لمونځ وکئ، نو په خپل ځای باندې به کښېنئ او اول به 3 پیرې سوره اخلاص ووایئ، یعنې دا سورت قل هو الله احد تر اخره پورې، او بیا به آیت الکرسي 3 کرته ووایئ، او بیا به د قرآن کریم دا آیت لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا به 25 کرته ووایئ، او بیا به درود ابراهیمي چې کوم په مانځه کې وایو اللهم صل علی محمد تر اخره پورې، دا به 11 کرته ووایئ. د دې نه وروسته به د الله تعالی نه دعا وغواړئ، څه قسمه دعا چې مو وغوښتله انشاءالله که الله تعالی ته منظوره وه، نو د بلې جمعې د راتلو نه مخکې به الله تعالی ستاسو دغه دعا قبوله کړې وي. دواګانې کوئ، دواګانې به کوو. دا ویډیو سره د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ، دا به ستاسو دپاره صدقه جاریه وګرځولی شي، په قبر کې به هم الله تعالی تاسو ته دې ثواب درکوي.